واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم واللاتی هاغ خزی یأتین الفاحشة چاگی راتللو کی فاحشیتا فاحشین مراد گناہ دیو ناری نو دیو زنانا حق زنا کول من نسائکم داغی زنانو استاسونا فاستشهدو علیہن اربعة منکم نو بس حق گواہان ونسی بدوی گواہان قائم کئی بدوی باندے سلور منکم ستاسونا اے ناری نو اے سڑو اس مسئلہ دا یو ناریناو زنانا هغه گناو او دا دواړه هغه شادي شودو یعنی د دوی ودونه شوي د دوی لپاره یو حکم هغه دا چې په دوی دا گناه دا زنا ثابت شو په گواهانو سره چې سلور گواهان په دوی تیر شول او یا دا چې دوی د خپل جرم په خپل باندې اقرار وکړي چې په خپل اقرار وکړي چې او دا ګناه مو کړې نو بیا به کې گواهانو ته ضرورت نشته د دوی حکم دا دی چې دوی به رجم کولی کېږي رجم دا چې په کاڼو باندې به هغه عدالت به پې حکم کوي چې په کاڼو دوی اولی دومره اولی آن تر دی چې مړه شي ختم شي دویم دسی یو ناریناو زنانا هغه گناه وکي چې د هغې واده لا نوي شوی غیر شادي شوده وي د دوی دپاره حکم بیا دا چې دوی به هغه کوړې به د دوی نه تمبولی کېږي سلسل دورې سلسل کوړې دا به وخلی کېږي خو هلو چې کله په دوی دا ګناه ثابت شو د دوی په خپل اقرار سره په خپل اعتراف سره اقرار او منلو سره یا په سلورو گواهانو سره بل که چا هم په چا دعوه وکړه چې دوی دا ګناه کړی یې په یو نارینه دا الزام ولګاو یې په یو زنانه ولګاو او بیا گواهان پوره نه کړل یا گواهان سلور راوستل خو لیکن گواهی د هغې د شک شبې باندې بنا و شک و په هغې کې عدالت گواهی قبوله نه کړه دا چا چې پې دعوه کړې دا چا چې هغه الزام لګولی او دا کمو کسانو چې د دروغو گواهی ورکړه چې هغه گواهی ورله عدالت رد کړه یا گواهی کم وه یعنې څلور کسان هغه پوره نه وو دو یا دریو یا یو نو گناه ثابت نشو په سړي او په ښځه نو دا چا چې په الزام لګولی او چا چې گواهی کړي د دوی له به اوس سزا ورکولی کېږي او دوی باندې حد قذف ورته وي دغه حد به د دوی نه تمبولی کېږي چې هغه اتیا دوري دي اتیا کوړي دي دا به ورله ورکولی کېږي اوس دا آیت مبارک دا چې کله نازلېدلو نو په دغه وخت کې لا هغه رجم یا دغه کوړې دا حکم لا نازل شوی نو دا بیا وروستو په سورة النور کې هغه دغه حکم نازل شو نو په دې کې په دې آیت مبارک کې حکم ذکر کوي داسې چې دوی ته انتظار وکړي دوی په کور کې قید کوي په کمره کې بند کوي آن تر دې چې مړه شي دغلته او یا آن تر دې چې الله حکم راولېږي او بیا وروستو الله تعالی حکم راولېږو دا مسله بالکل هواره شوه او حل شوه واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم هغه ښځې چې هغې راتګ وکړي بې حیایۍ ته ګناه ته من نسائکم د ښځو ستاسو نه فاستشهدو پس گواهان تیر کوي علیهن په دوی باندې اربعة منکم سلور نارینا ستاسونا په نورو ټولو مسلو کې دو گواهان یا که دو نارینا گواهان نوي نو یو نارینا او دو زنانا
د یو سړي په ځای بیا دوه ښځې هم قایم مقام کېدلی شي. خو دا یوه داسې مسله ده چې په دې کې 4 ګواهان دي او دا 4 واړه ګواهان به نارینه وي، زنانه به پکې یوه هم نه وي. ځکه دا ډیره حساسه مسله ده او ډیره د پردې مسله ده. نو الله تعالی په دې باندې پرده راچوي او د شریعت مزاج هم دا دی چې شبهې دې پیدا کړلی شي خو چې حد دا دفع شي، چې تر کومې پورې درنه کېدلی شي حد دفع کا، دشي صورت جوړ کا، دشي شبهې په یو څیز کې روباسا چې هغه د سزا د بنده ته وا نه ورولی شي. او که بالکل معامله تک سپینه وي او هیڅ قسم شک شبه پکې نه وي نو بیا به رحم کرم هم نه کې، بیا به نرمي هم نه کې، بلکې ټیک ټاک به بیا د الله حکم ناپیس کې، بیا به د هیڅ چا خپلولی ته د هیڅ چا تعلق ته به ګورې نه، بلکې بیا به د الله حکم نافذ کېږي. 4 منکم 4 نارینه ستاسو نه فإن شهدوا پس که چېرته دوی ګواهي وکړه فأمسکوهن فی البیوت نو پس دوی بند کوي دغه زنانا فی البیوت په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت آن تر دې چې راولي الله تعالی په دوی باندې مرګ، دوی لره مرګ پورته کی، مرګ فراشي او دوی پورته کی د دې دنیا نه ختميږي. او یجعل الله لهن سبیلا او یا هغه جوړ کی الله تعالی د هغه نازل کی الله تعالی د دوی د پاره څه حکم، د دوی د پاره الله تعالی سلار جوړږي، سحل د دوی د مسلې روباسي. او بیا وروسته په سورۃ النور کې چې آیاتونه مبارکه نازل شول نو الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حضور صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبیلا. راشه دا حکم زمانه واخلی الله تعالی هغه دا سبیل روبا سلو دا لار چې کومه هغه مونته واضح کړه، هغه ورته نازل کړه. البکر بالبکر جلد 100 والثیب بالثیب الرجم. چې هغه غیر شادی شده دا غي د بار سل دوره او شادی شده دا غي د بار رجم. دغه حکم بیا نازل شو، نبی علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی د کومې لارې وعده دلته کړې وه هغه لار الله تعالی هغه روباسله. نو بعضو تفسیرونو والا لیکلي چې دا آیت مبارک چې دغه گناه کوونکي بن وساته سزا ورله مور کوا دا وی منسوخ دی ځکه چې وروستو سزا بیا نازله شوه. او بعض مفسرینو لیکلي چې نه دا منسوخ نه دی بلکې معنا دا ده چې په چا باندې دا الزام ولګید دا په عدالت کې د دې فیصله کیږي، په عدالت کې به گواهان قائمول کیږي. نو گواهانو چې په گواهی ورکړه بیا به هم سزا لا جج او قاضي به سزا هغه نه اوري بلکې لږ انتظار به ورته کوي او د دې گواهانو تزکیه به کوي، د دې گواهانو صفایي به کوي چې آیا دا گواهان رښتونی دي او کنه دوی دروغ وي، اسی په د دروغ الزام لګولې دي. نو د دغې صفایي دپاره به انتظار کولی کېږي چې کله صفایي د گواهانو وشي او قاضي ته پته ولګي چې بالکل رښتونی گواهان دي او صحیح دوی دا ګناه کړي نو بیا به هغه سزا او حد به بیا جاری کړلی شي. بس دی په عربو کې به دا قانون و چې هغوی به نارینه ته به یې څه نه وې زنانه به یې چورلټ مړه کړه. بعضې علاقې به داسې وي چې زنانه ته به یې څه نه وي هغه نارینه به یې مړ کړو.
اسلام د هغې دپاره احکام راولېږل چې دا ستاسو کار نه دی، دا د عدالت کار دی، دا د حکومت کار دی، سزا به ورله ورکولی کېږي او که نه نو د هغې دا طریقه ده چې اول ګناه په دوی ثابت کوي په ګواهانو سره، الو به بیا د سزا خبرې کولی کېږي.